الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعد. رواه البخاري. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، جامعۃ الزیتون طرفنا مسائل رمضان کورس ومورزه کې تاسو ټول حضرات ته خوش آمدید په خیر راغلی. نن مونږه د اعتکاف حواله سره مسائل عرض کوم، چونکه اعتکاف نزګر رالو دی واجبانه. نن مونږه اعتکاف حواله سره اعتکاف فل مسائل ذکر کوم. اعتکاف معنا څه ده؟ نو اعتکاف معنا دا ده چې وسیردن ټهرنا لغوي او اصطلاحي معنا دا ده چې داسې مسجد کې خپل ځان مشرون حکم کې 15 وخت مونږ کېږي جماعت سره. دا د دې معنا ده. اعتکاف ثواب څه ده؟ اعتکاف واره کې سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم کس تر رمضان اخري عشره کې اعتکاف وکي هغه ته د 2 حج او 2 عمره ثواب ملويږي. همدارنګه یو روایت کې سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې معتکف سره کوم اعتکاف کوي هغه ګناہوں بالکل محفوظ کیږي، هغه ته دونه ثواب ملويږي چې هغه گویا کې مسلسل ټول ژوندۍ نیکیانه کوي. نو دا اعتکاف کوم نه فضیلت ده. او اعتکاف له کوم رکن یو ده، غدادا یو مسجد کې یو مخصوص ایام د پاره مخصوص طریقې سره خپل ځان وسروان، دا د رکن دی. اعتکاف شرایط فقها 7 شرایط لیکلي دي. 7 مسلمان وي، کس عقل مند وي، اعتکاف نیت کړی وي، او مسجد کې خپل ځان وسار کی، او سنت اور واجب اعتکاف کی حکم دا روزہ میں شرط روزہ هم وی، اور سړی او خدای حکم دا جنابت نه پاک وی، همدارنګه خدای حکم دا حیض اور نفاس نه پاک وی. دا و شرطونه دي د اعتکاف. اعتکاف له 3 قسمونه دي: واجب اعتکاف، مسنون اعتکاف، مستحب یا نفل اعتکاف. صحیح ده. واجب اعتکاف هغه ده چې یو کس مطلب د منت ومني، نظر ومني، خو هغه نظر منت مشروط وي. یعنی دا خبرو کې چې یا الله اگر ما فلانکه کار وشو نو زه به 2 ورځې اعتکاف کوم، یا مشروط نه وي اسی وی شهره زب الله تعالی د لپاره مطلب ده 2 ورځې اعتکاف کوم. نو کچری دا نظر ومني نو دي ته شي واجب اعتکاف. دا پر کوم حکم دا ضروری دي. اعتکاف وکي مسجد کې بکینی او روزه به مرسره نیسی. او دویم قسم د اعتکاف لدا مسنون اعتکاف. څنګه رمضان کوم عشره لس اخري عشره ده لس ورځې د دې کوم اعتکاف ته دا مسنون د دې تفقاوی یی سنت علی الکفایه. سنت علی الکفایه مطلب دا چې کچری یو کلی کې یا همدارنګه کې یو شهر وي غټ محله وي مسجد کې کيو قسم کینی، نو دا ټول کسان به کوم ټول علاقې ول خلک ګنا نه بچي. کشر یو قسم کې نه نستو دا ټول کلی ولا دا ټول محله ول خلک کوم دا د ترک سنت، یعنی سنت پر خودو ګناګار بوي. او سنت اعتکاف طریقہ دا چې کله شلم رمضان راشي 20 رمضان نو سورج برستر کې غرزیدونه مخ کې به مسجد ته ناوځي، او سنت دانت په وکي چې الله تعالی رضا ده پاره تر رمضان مبارک اخري عشره مسنون اعتکاف نیت کو. بس نو شلم روزه سورج غرزیدونه مخ کې حکم دا غته نو وطن حکم دا ضروری دي. اټول بهترین حکم اعتکاف دا غو مسجد حرام کې دا ثواب زیاته، بیغنه پات مسجد نبوي، بیغنه پات حکم دا دریم نمبر باندې ثواب مسجد اقصی دا. به هر هغه مسجد هغه کې جمعه مونږ کیږي، او بیا محله ولا مسجد حکم دا دا. او بل خبردار بس کرونا غادي د سیدی څنګه متکف ته پاره مستحب دي، او باز کرونا د سیدی څنګه مکروه دي منع دي، اور بعض کرونده چیزی ساده حرام دی، اور بعض کرونده چیزی ساده
مباح دي معتکف ته پاره. مونږ بنن هغه مسائل حواله سره گفتگو کوم چې کوم سره اعتکاف انسانونه متیږي. نو فقها لیکلي دي چې معتکف سره صرف ضرورت شرعیه او تبعیه د پاره بار وتل شي، غنه علاوه کوم نه بار نشي وتلای. ضرورت شرعیه مطلب شریعت کوم شان انسان باندې واجب کړی دي، مثلا جمعې منځ پر بالتلن وغیرہ دې پر بار وتل شي. همدارنګه ضرورت طبيعيه اخته وي څنګه انسان مجبور وي غنه بغیر زندگی نشي ترولای، مثلا ممتاز کون پخانه وغیرہ خوراک سکاک او هغه مسجد کې کولای نشي. درې قسمه ضرورت دي، ضرورت شرعیه، ضرورت طبيعيه او حکم دي نور حکم دي دین علاوه حکم ضرورت نور ضرورت دي. انسان ته اچانک ضرورت پیښ شو، مثلا کور کې څوک وفات شو یا همدارنګه نور څه مشکل پیش راغلو دې پر بار وځي، نو ضرورت شرعیه طبيعيه ته د پر په خبر وتل شي. خو دین علاوه بل ضرورت حاجت ضروریه، یعنی حاجت حکم د درې قسمه حکم د فقها لیکلي دي، حاجت شرعیه، حاجت طبيعيه، حاجت ضروریه. نو حاجت شرعیه طبيعيه د پر خبر وتل شي، لیکن حاجت ضروریه د پر حکم د بار نشي وتل. کوزه نو غسر به اعتکاف متیږي. همدنه کې فقها لیکلي دي کچره یو منټ پر هم معتکف سره ضرورت نه بغیر بار وته، نو امام ابو حنیفه رحمه الله پنځ دغه ول اعتکاف حکم دغه مات شو. او همدارنګه کایو سره ایر شودنه سزا معتکف هم کنه مسجد نه بار وته، تب هم بیا هم د سره غول اعتکاف متیږي. او معتکف سره کچره غول یو کس څوک خپل بیمار شي، سخت بیماری کې وي او د ضرورت ورته یا مرشي، نو داغه د برابر وتلی شي او اعتکاف مات شي. ګناه خو نه وي، خو اعتکاف د واجبانه متیږي. همدارنګه که یو کس مطلب ده مرشي هغه رشتہ دارو کې داغه د غسل د پرازي یا کفن یا جنازه د پرا، نو دا وتلی ګناه خو نه وي، خو اعتکاف متیږي. همدارنګه فقها لیکلي دي چې یو کس بار وته څه ضرورت د پرا او لاري کې حکم دا احکس ورته ملاو شو، احکس ونه څه چا دی باندې قرضاله او لغسر لري کې ودرېدو، نو فقها لیکلي دي چې یو منټ هم ودرېږي غسره، نو اعتکاف متیږي. نو بهتره خبره ده چې غسر لري کې خبري وشي، لري کې ورسره خبريو کې اورغه مسجد تراولي مسجد کې ورسره خبري وکي. همدارنګه کا معتکف سړی ته د خپل ځان یا مال خطر وي، یا کور کې د چا جان یا مال خطر وي، ورته عزت خطر وي، نو د حالت کې هغه اعتکاف نه تللی شي. ګناه پر باندې نه وي، لیکن اعتکاف په متیږي د سره اعتکاف په مات شي. همدارنګه کچېره مسجد چت د غورځېدو خطر وي، یا بل څه مطلب یو بل څه ګوري څنګه بچي مچي ګوري، مطلب خوې کې څه غورځېدو یا چاته ور ولګېدو، بل څوک نشته بچاونو لپاره، نو دا د ضرورت کې بار وتلی شي، بار وسی ګناه باندې نشته، لیکن اعتکاف به مات شي، اعتکاف د سره متیږي. او همدارنګه فقها لیکلي دي چې کچری یو کس دوران اعتکاف خپل کور ولای خزي سره کور ولای وکي، چاہے شپې ټیم کې یا ورځې ټیم کې، نو چاہے انزال وشي او نشي، فریق شي که فریق نشي، د ټولو شرطونو کې اعتکاف متیږي او ګناه هم سخته ګناه ده. همدارنګه کایو کس کوم د خپل کور ولای سره کور ولای خو نه کو، خو نور مطلب ده بل حصے کې مطلب ده س مینا پیار وغیرہ سره وکړو، نو کله چې صورت کې هغه فریق شو انزال وشو، نو غسر خو اعتکاف متیږي، وګرنه اعتکاف نه متیږي. همدارنګه کایو معتکف سړی چا اجنبي خزه باندې نظر واچولو یا همدارنګه غلط خیال ورته راغلو او غسر انزال وشو، نو د سره اعتکاف خو نه متیږي. فقها لیکلي دي البته داسې خیالات ایسه نظر دا بالکل ګناه ده، دین ځان بچکون دا ضروری دي. همدارنګه کایو کې سره مسجد کې د اعتکاف په حالت کې را کچره قول خپل دنه مسجد کې دی او لاس او مخ کا بار او بسي، نو د سره اعتکاف نه متیږي او اعتکاف برقرار ده. او همدارنګه معتکف سره حکم ده غا څوک چونه دوپاره یا همدارنګه پیسہ وغیرہ صفقونو دوپاره یا کلی کونو دوپاره بار نشي راتلای، دی پر بهتره ده څ کتو کې وغیرہ چي کنه، نو غدا پر ده توکدان کې دی مسجد کې او کې دی اچي چولې شي بشکا او پیسہ صفقې
نو سیر ته لاړ شي بهر دمه وځي خپې د مسجد کې دنه کېږي او نور څوک نه ده کې پیزا صفا کی همدارنګه ک معتکف سره ګرمي سره غوندو پر بار نشي وتره همدارنګه سردی ઠંડક سره غوندو پر بار نشي وتله که په بار روز نه اعتکاف مات شي همدارنګه معتکف سره څوک دا صرف امتیاز د لپاره قضاء عادت لپاره یا غسل جنابت لپاره بار وتل شي دین علاوه ઠંડક سره غوندو لپاره غسل کوونکو لپاره بار نشي وتله کچېر بار وته نو اعتکاف مې متيږي البته فقها دا علماء دا لیکلي دي کچېر یو ګرمي وي سخته ګرمي وي نو بیا غسل لپاره خو بار نشي وتله البته سکلا غا قضاء حاجت لپاره بار وځي نو قضاء حاجت لپاره بار وځي نو او مشروم کې زر زر د کپڑے وبسي او ځان باندې سولوټه وغیرہ واچي کفوره لګیدلی زر زر فوره خطه ودرېږي او ولمبي او به د زر راشي نو داسې صورت کې به ان شاء الله غول اعتکاف نه ماتيږي او معتکف سره حکم دا کچېره هغه کاني پینې تنظیم کېدلی شي کور نه څوک کاني پینې وتر وړي نو به خو کاني پینې د برابر نشي وتله البته که څوک نوي څه تنظیم نه وي نو به کاني پینې د برابر کور ته تللی شي کور نه وړل شي همدارنګه هوټل ته تللی شي هوټل نه هم وړل شي د سره به غول اعتکاف نه ماتيږي او اعتکاف به برقرار وي همدارنګه کشپېټ مغتا تګې شو ډېر زیات او د بو تنظیم نشته نو بو د پر هغه بار راتللی شي اگر چې بو سونه لري ولې نه وي مثلا که یو چنا دا غړې لري ده لیکن دې سبا بو تنظیم نشته نو هغه چنه تتللی شي التر اگر چې هغه لري وي التر خپل او بروللی شي او د سره به د اعتکاف حکم دا هغه نه ماتيږي لیکن دین علاوه حکم دا بار نشي تللی یو صورت کې همدارنګه کایو او کس حکم دا اعتکاف کې دا لیکن اذان د پر څوک نشته نو علماء لیکلي دي چې اذان د پر کوم د کې اذان کې کوم مسجد کې نو بیا خو څه حرج نشته هغه خو اذان د پرم تل شي او خراق مال تک کولای شي البته که شری کوم د کې اذان کېږي هغه حساب مسجد نه بار وي او بل څوک اذان د پر نه وي نو به دا اذان د پر التتل شي اذان ورکول شي او دا جایز د سره اعتکاف نه متي کې او به زر راشي او خدا نه خاص کښول اعتکاف مات شو نو بیغه باندې دی قضا ده دا قضا کوي او قضا صورت ده که تاسو مسنګي ارز وکړو سم مسنون اعتکاف ته پر روزه ضروری ده کچېره دا کس رمضان نه پس اوله قضا کوي نو یو ورځ قضا وکړي بس یو ورځ باندې قضا ده نو صورت ده رمضان نه پس ته دا به روزه ونیسي او بیا بلار شي التا مسجد ته او مسجد کې به ټول ورځ تیر کی او ازه کې به غوله اعتکاف قضا به وکي او نه کې د سم کولای شي سره رمضان کې هم قضا کولای شي مثلا غوله چاول اعتکاف ماس شو 25 رمضان یا 26 رمضان مات شو یا 24 رمضان مات شو مثال کے طور پر او دا بعد کې حکم درسالو ورځ دي کنه نو دي کې روزه خواسم نسی کس روزه خواسی نشي نو دور د کوم ورځ باقی دي کې هم ایوا ورځ کوم دغه اعتکاف لا قضا کولای شي نیت وکي مسجد کې کی نټول ورځ تیر کی نو د سره د اعتکاف لا قضا کوم دا وشي نو دا مختصرا مونږه کوم دا اعتکاف لا مسائل ارج کو او دا د خاص کر مسړو د پر دا مسائل ارج کړی دي نور به ان شاء الله خذو د پر سم مسائل د اعتکاف اسو طریقې کار دي نو دا به ان شاء الله مونږه سبا ارج کوم الله تعالى ما تاسو ته د دین فهم اسمه جن نصیب کی اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم جزاكم الله خيرا احسن الجزاء.